قدرمنو مشرانو کشرانو، نن به زه تاسو له د سپي یو څو صفات بیان کوم. د ریسرچ پوهان یایي چې سپی چې کله د خپل بدن نه اوبه خارج کوي نو دیوال له ودرېږي. د دې دپاره چې هسې نه چې دا زه په ځمکې باندې دا خارج کړم دا اوبه نو څوک پرې سجده ونه لګوي. او بله خصوصیت پکې دا دی چې دا د فقیر پسې یعنې د خرګر پسې غوپي. د دې دپاره غوپي چې دا الله پیدا کړی ده، د هغه مالک نه نه غواړي او د هغه د بنده نه غواړي. نو عزتمندو، سپی هسې خو ډېر صبرناک ده، خو چې کله وږی شي او دله څه میلو نه شي دا روټۍ پټه کړي او په منډې منډې چې تکې دشتې له یوسي، د چولې وراستو کې چې تکې وخوري او بیا هم وردوري ګوري چې هسې نه چې څوک خو مې ګوري نه، ویلې چې هغه غلا کړي وي. او چې کله په کور کې څوک مالک هغه له روټۍ ور واچوي نو هغه پلاتیوې ته وایي او ښه په ارام سره په سکون سره هغه وخوري. ویلې چې هغه له دا الله له کته شي نو ګوره سپی هم په دې پوهېږي چې هغه روټۍ چې کومه مو په ډور خوړله هغه مو پټه کړې وه، او کومه چې دا اوس زه پلتې مې ته والي دي دا خورم دا حلاله ده. د حرام او د حلال تمیز هم چې کوم ده د سپي سره شته ده. دا واقعه موږ له څه سبق راکوي دا به تاسو موږ له په کمنټس کې ښایو. ښه ډېره ډېره مهرباني.